أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة نساء آيات نمبر 114. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو آمنوا بالله فالله تعالی ایمان راوړي ورسوله د الله تعالی فرسول باندې ایمان راوړي والکتاب الذی فهغه کتاب ایمان راوړي نزل علی رسوله چې پر خپل رسول را نازل کړي والکتاب الذی فهغه کتاب ایمان راوړي انزل من قبل چې مخکې تر دې را نازل کړي ومن یکفر بالله وملائکته څوک انکار وکړي د الله تعالی څخه او ملائکته د ملائکو او کتبه د الله تعالی د کتابونو او رسوله د الله تعالی د رسولانو والیوم الاخر او د آخرت د ورځې څخه فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا دا گمراه ضلالا بعیدا فلیر گمراهی سره د دې آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت دادی تقریبا د سورۃ النساء د شروع څخه مختلف احکامات الله تعالی بیان او په ضمن کې د کافرانو بعضی غلط عادات او د منافقانو غلط عادات هغه بیان کړ. نو دلته هم د يهودو او نصاراو او د منافقینو قبیح صفات بیانېږي. مسلمانانو ته د هغوی سره د معاملې د هغوی سره د چال چلن طریقه ښودل کیږي. تقریبا د دې سورۃ ترفایه پرې دا سلسله به جاری. نو دې آیاتو کې هم د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادی چې الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته د دې امر کوي چې تاسو د دې کافرانو سجدا وسئ. داوی سره م په قول کې مفعمل کې مفلباس کې مشابهت کوي. یا ایها الذین آمنوا بالله یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو چې مجمل مو ایمان راوړی دي او په زمره د مؤمنانو کې داخل شوی یاست آمنوا بالله فالله تعالی باندې ایمان راوړی. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندان نو ایمان خو راوړل شوی دی. آمنوا بالله فالله تعالی باندې ایمان راوړی د دې مطلب دادی یعنی پر ایمان باندې ثابت قدم اوسئ. ایمان خو مراوړی دی مطلب دا چې پر دې خپل ایمان کامل اوسئ. یا دا چې په زړه خو ایمان راوړی دی په خوله اظهار وکړي یعنی اظهر الايمان على السنتي او یا دا چې د ایمان مقتضیات چې کوم دي او د ایمان چې کوم غوښتنې دي هغه وکړي عملی. نو د آمنو تر مابین به بار مناسبت راشي. نو یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو چې تاسو مجمل ایمان راوړی دي او د مؤمنانو په سلسله کې داخل شوی یاست نو تفصیل د عقاید ضروریو دادی وایوري. آمنو بالله فالله تعالی باندې ایمان راوړی. الله تعالی په خپل ذات او صفاتو کې واحد و بلی او داغه نه ما شوا د بل چا د پاره عقیده ملري. ورسوله د الله تعالی فرسول باندې ایمان راوړي. والکتاب الذی فهغه کتاب ایمان راوړي نزل شرع نازل کړی دی د الله سبحانه و تعالی علی رسوله پر خپل پیغمبر باندې یعنی قران کریم ایمان راوړي. والکتاب الذی انزل من قبل او په هغه کتاب ایمان راوړي شرع نازل کړی دی من قبل د دین مخکې. پر الکتاب باندې چې الف لام داخل دي دا اشاره د واغه حصے معهودیت مطلب دا چې مراد ورڅخه هغه مخکنی ټول کتابونه دي چې تورات دي انجیل دي زبور دي په هغه باندې ایمان راوړي. یعنی دا عقیده ولري چې د الله تعالی د طرفه دا کتابونه را نازل شوي دا چې وس محرف دي دا جلا خبره. نو په دې کې د آخرت د ورځې یادونه دا او د ملائکو یادونه دا مراغله چې تاسو په الله تعالی ایمان راوړي او دا رقم په ټولو کتابو ایمان راوړي. نو هغه کې خود ملائکو یادونه مراشي او هغه کې د آخرت د ورځې یادونه هم راځي. نو دا خپل په داخل سو. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
ومن هغه څوک یکفر چې انکار وکړي بالله د الله عز وجل د ذات نه یا د الله تعالی د ذات نه انکار وکړي او یا د الله تعالی د صفاتو نه انکار وکړي وملائکته او د ملائکو نه انکار وکړي. ملائکه د الله تعالی مخلوق دي او علماء د دې تعریف لیکلي دي مخلوق نورانی دا د الله تعالی د طرفه یو نورانی مخلوق دی لا یؤنث ولا یذکر نه مذکر دی او نه مؤنث او ولا یاکل ولا یطعم ولا خرقی او نه چشکی دا د ملائکه تعریف دی. د ملائکه د پاره داسې کلمات استعمالول چې د شذ معنا جنې او فهمیږي دا مناسب الفاظ نه دي ځکه مشرکان ملائکه د الله تعالی لونی ولل العیاذ بالله او الله تعالی مؤمنان د دې څخه منع کړ ځکه الله د کافرانو په باره کې فرمایي چې ويسمونهم تسمیه الانثى چې دوی د ملائکه د شذ په نامه نوموي. نو ملائکه کې مفرد ملک راځي نو سړی په پښتو کې مدا وایي چې ملک دا بنوای ملائکه دا د ملائکه کلمات د مؤنث طرف ته ډیر عدلان کوي او د سړی په ذهن کې دا ورأچي چې دا کېدای شي شذي نو دې ته ځان ساتل پکار دی په خپل خبرو کې یو څه احتیاط کول پکار دا د شذو نومول چې ملائکه د شذو په نومونو نوموي دا د مشرکانو کار ولو که د مسلمانانو عقیده نه د علماوی مناسبه ده چې دا نوم استعمال نشي ولې قران کریم کې چې څومره ضمائر د ملائکه علیهم السلام د پاره راغلي دي ټول د مذکر او د مذکر لفظ چې دی هغه اعلی دی د مؤنث تر لفظ نو په دې خاطر باندې ضمیر د مذکر او تراجی کیږي. او ملائکته او کتبه او رسله او د الله تعالی د کتابونو څخه او رسله د الله تعالی د رسولانو څخه یعنی کې د هر کتاب انکار وکي او د هر رسول څخه انکار وکي. والیوم الاخر د اخرت د ورځې څخه انکار وکي یا د اخرت د ورځې د یو جزء څخه انکار وکي فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا دا کس گمراه سو ضلالا بعیدا فلی گمراهی باندې لکه څنګه چې د لري ځای او خپل تر مابین مسافت بالکل ښکارا او واضح وي نو دغه کس دا گمراهی دغه سی واضحه او ښکارا وي. بعید په معنا باندې د مبین دی یعنی پشکارا گمراهی کې واقع ولی سړی د لري ځای ته خپل تر مابین مسافت واخی نو دا داسې معین او ښکارا یا سړی په پیر نو په دې خاطر بعید ورته ویل شي. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لا يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان الذين يقينا عكسان امنوا چاوي ایمان راوړي ثم كفروا بیا کافران سول ثم امنوا بیا ایمان راوړي ثم كفروا بیا کافران سول ثم ازدادوا كفرا بیا زیادت وکي کفرن فکفر کی لم يكن الله ندی الله عز وجل يغفر لهم چاوي لره مغفرت وکي ولا ليهديهم او نه الله تعالی دی لیهدیهم چې وشي بیا غویلره سبیلا لار. د دې آیاتو څخه الله تعالی د منافقانو او د مرتدانو یادونه کوي چې د کفار او مرتدانو د پاره الله تعالی د آخرت لار نه برابرې او نه هغوی ته مغفرت کوي ځکه د مغفرت د پاره ایمان شرط دی که ایمان نو الله سبحانه و تعالی مغفرت نکي. نو ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړي علما ولیکلي دي چې د يهودو یو جماعت راغلي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې موږ خو یوازې عزیر علیه السلام منو او نور انبیا نه منو. نو دا آیاتونه نازل سول چې کچا ایمان راوړي او بیا کافران شي. مطلب دا چې د عزیر علیه السلام په زمانه کې چې تاسو ایمان درلودلی نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې کتا سو پر نبی علیہ السلام ایمان نه راوړي نو بیرته کافران سواس ولو که پر هغه باندې ایمان لري. او ځین نور مفسرون بیا لیکلي دي چې دا آیات د منافقینو په ارتباط چې منافقین ایمان راوړي مطلب دا چې په خله باندې خو د ایمان دعوه وکړي لیکن په زړه کې کافران عقیده یې د کافران. او ځین نور علماو به لیکلي دي روح المانی چې د دې څخه مراد يهود دي چې يهودانو یواری په موسی علیہ السلام ایمان راوړي
لیکن کله چې د فرعون صلی الله تعالی ورته نجات ورکړي او د دریاب راوت نو فورن پرغه وای باندې یا پراګلګي باندې راوت سرخه پراغه پند سوله او د هغه عبادت کی شروع نو په دې باندې کافران شو داغه څورسته بیا دوم ځلې توبه وکړه چې تورات حضرت موسی علیہ السلام د کوه تور راوړي بیا پر سامری گمراهان سو کافران داغه څورسته بیا ایمان راوړي بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه انکار وکړ نو یوار ایمان راوړي بیا کافران سول او بیا په دې کوپر کې شدت پسې وکړي نو الله تعالی فرمایي ان الذين يقينا اغكسان امنوا چې ایمان راوړي یو ځل ثم كفروا بیا کافران سول ثم امنوا بیا ایمان راوړي ثم كفروا بیا کافران سول ثم ازدادوا كفرا بیا نو کوپر پسې زیات کی یعنی د نبی عليه الصلاه والسلام مقابله ته ملا وتړ نو دغه سي کسان چې ایمان راوړي کافران سي ایمان راوړي کافران سي لم يكن الله ندي الله عز وجل يغفر لهم چاوي لره مغفرت وکړي الله سبحانه وتعالى وي ته مغفرت نکي ځکه دا مغفرت د فار دا شرط دی چې انسان به د مرګ تر ساعت ایمان رسي که ایمان راوړي او بیرته په کوپر باندې العیاذ بالله مفتلاس نو دا مغفرت نور تکیش ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا او نه الله تعالی دی چې ليهديهم وشي دی لره سبيلا لار د جنت لار وشي یعنی دوی جنت ته داخل کی ځکه جنت ته د لار شودلو د پاره تر مرګ در ساعت ایمان شرط او دی پاغه باندې ایمان ارانه وي بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما بشر المنافقين زيري وركا المنافقين منافقان بأن لهم عذابا أليما يقينا هويل عذابا أليما دردناك عذاب دي الذين دا منافقان خلق دي يتخذون الكافرين أولياء چکنسی الكافرين كافران أولياء دوستان من دون المؤمنين ما سوا دا مؤمناننا ايبتغون عندهم العزه ايدي تلا شوید دوی سرا العزه عزت او غلبه فان العزه نو يقينا عزت لله يوازي الله عز وجل رضي جميعا طول فدي آیات کې الله عز وجل مؤمنانو ته یو ډېر سخت بیرونه کوي چې دا منافقانو ته موږ د جهنم د اور زیری ورکو پر روانه زمانه کې به د دوی د پاره د الله تعالی د طرفه شدید عذاب او دا شدید عذاب په آخرت کې او دا منافقان هغه خلک دي چې د کافرانو سره دوستی کوي د کافرانو سره چې هر چا دوستی کول دا منافق دي او دا هغه منافق دي چې الله تعالی ورته شدید عذاب ټاکلي الله فرمایي بشر المنافقین زیری خو انسان ته پر یو ښه خبر باندې ورکول کیږي یو را روان چې ښه حالت پیښیږي نو خلک زیری ورکي لیکن د دوی سره د زیری کلمه تفاسیرو کې لیکلي دي سبقت تفاسیر کې چې دا د پاره د استهزاء او تمسخر کارول شوی یعنی د سخند د پاره ورته ویل شوی دي چې تاسو د پاره خو ښه حالت نشته نو بس دا د بد حالت زیری قبول کړي بشیر المنافقین زیری ورکای پیغمبر علیه السلام المنافقین منافقان ته بأن لهم یقینا دوی لرا فآخرت کې عذابا الیما دردناک عذاب دی دا منافقان دي څوک الله عز وجل را پیژني الذين اغكسان دي يتخذون الكافرين اولياء دا اغكسان دي يتخذون چې دوی نسي الكافرين کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنين ما سوا د مؤمنان فرته د مؤمنانو د کافرانو سره دوستی کی نو دا دغه منافقان یعنی عقاید خو د ایمان والاو د اول سره نه عقیده خو د اول سره د کفر عقیده اسلام او دین ته عقیده لرینه په خلق د ایمان دعوه کی لیکن دغه د خلیه دعوه به هغه وخت معتبر نه کله د کافرانو سره دوستی شروع کړه نو دا منافقان دي او دیته سخت عذاب الله تعالی تیار کړی ایبتغون عندهم العزه ایا دوی تلاشوی عندهم د دوی سره د دې کافرانو سره العزت عزت یعنی دوی د کافرانو په وجه باندې ځان ته غلبه حاصلي چې د کافرانو سره دوستی کوي عزت په معنا د غلبې دی دلته
چې دوی ځان لره عزت پدې کې ویني چې کافرانو سره دوستی وکړي او کافران دوی ته مال ورکړي پیسې ورکړي او د دوی سره ملګری شي په دې دوی عزت تلاشي نو الله عز وجل فرمایي فإن العزة لله جميعا یقینا عزت لله یواز الله عز وجل رضی جميعا ټول یعنی عزت خو یواز د الله تعالی سره دی نو څوک چې عزت غواړي باید د الله تعالی څخه وغواړي دا چې دی د خدای د دشمنانو نه عزت غواړي او عزت دی د الله تعالی سره نو په هیڅ صورت کې به دوی ته عزت حاصل نشي بلکې دوی به مقهور او ذلیل انسانان وي همیشه به د کفارو په مزدوري کې اوسېږي مطلب دا سو چاته چې الله تعالی وغواړي نو دا عزت به ورکړي او چاته چې الله تعالی عزت نه ورکړي نو هغه ته به عزت د کومې خوا حاصل شي او چې کله الله تعالی کوم چاته عزت ورکړي نه او ته بیا ورزه د هغه څخه عزت غواړي نو دا خو حماقت دی نو الله عزوجل په دې مبارک آیات کې د منافقانو دا یو مثال بیان نو دا د قران آیات دی اوس زمانه کې پر دغه د کفارو پر مزدورانو باندې بالکل صادق راځي او د الله تعالی دا کلام تر قیامت پورې د تمام انسانیت لپاره دا یوازې د هغه زمانه لپاره نه دی دا د ټولو منافقانو ښکارندویي کوي او منافق هر سړی ته ورشي نو که یو څوک بیا د منافق تایید کوي د منافق خبري مني او د منافق پر خبرو اعتماد کوي نو دا بیچاره به یا سقط اوتري یا بدیم داغه په مثلی کنه د منافقانو خبري د سړی زړه ته نه لويږي نو که څوک د منافقانو خبري مني نو دا بیچاره د دې دوه حالو خالی نه دي یا به ډیر سخت به علم او جاهل وي او یا بدیم داغه پشان وي احادیثو کې د کافرانو سره د دوستی سخت ډیره منع راغله او که څوک د خدای د دین نه بغیر په بل شي عزت تلاشي نو الله تعالی به هغه ذلیل او خوار ګرځي لکه نن چې د اسلامي ملکونو واکداران په کفارو باندې خپل ځانونه ساتي او خپل نظامونه په کافرانو ساتي او د دوی عقیده دا ګرځیدلې ده چې کفرین اړیز ما ثلاث واختي زمرمه او زما نظام به ختميږي دغه کسان الله تعالی د دنیا او آخرت فضیلت کې مبتلا کړي بیچاره په خپل ملک واقدار وي دی ورپی اختیار نه لري ځکه چې دای د نور په اسباب باندې ځان عزت منبول حضرت عمر رضی الله عنه په یو حدیث کې فرمایي جساس رحمه الله را نقل کړي من اعتز بالعبید اذله الله تعالی کچاپ مریان باندې په غلامانو باندې عزت حاصلاوه الله سبحانه وتعالى بذلیل کافرانو غلامان دي هغه د غلام حیثیت لري او د غلامانو څخه عزت غواړي الله سبحانه وتعالى بذلیل کی الله تعالی داسې ذلیل کړي داخل یو آزاد مسلمان چې څومره عزت او احترام لري په یو ټولنه کې داغه د کافرانو څخه چې عزت غواړي یا د هغوی پر پیسو فندوي دا د وی روپی حیثیت نه لري نه په عوام کې لري نه په خپل ټولنه کې لري دا اسد الله تعالی په عذاب باندې مبتلا شي حضرت عمر رضی الله عنه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه شام ته استاوه د شام والی ټاکلی ډیر عجیب نصيحت ورته کړی هغه ته په اخر کې وایي کنتم اقل الناس واذل الناس تاسو د صحابه او توای وای تاسو په خلکو کې تر ټولو لږواس تعداد مو لږو او تاسو په خلکو کې تر ټولو خوار خلک واس یعنی نه خلکو حیثیت درکوي نه عزت درکوي او نه مدونه تعداد د غرونو تر بابین محصور یو کلی او دوه کلی مو دنیا حکومت نه در باندې کا فکسرکم الله بالاسلام الله عز وجل تاسو ته د اسلام په وجه زیادت درک د اسلام په وجه ډیر سواس وکنتم اذل الناس او تاسو په خلکو کې ذلیل خلک واس خلکو په تاسو باندې اتباع نه کاوه واعزكم الله بالاسلام الله تعالی تاسو ته عزت په اسلام درک صحابه ته څنګه عزت په اسلام ورک مهما تطلب العزه بغیر الله يذلكم الله هر کله چې تاسو عزت د خدای عز وجل د ذات نه ما سوا په بل شي حاصله ول وغشتل الله عز وجل بم فاغه ورځ باندې ذلیل نو مطلب دا چې د خدای عز وجل څخه ما سوا په بل چا باندې عزت غشتل دا ذلت ته دعوت ورکول نو که سړی د کافرانو څخه عزت او غلبه غواړي یا د منافقانو څخه غواړي دا د خدای عز وجل عذاب ته بلنه ورکول صدق الله